څه کتلی شئ د سینیر راهنما د جماعت اسلامي څوک چې را روان متوقع د پی کې 26 امیدوار هم دی د جماعت اسلامي له اړخه هغوی سره موجود دي. هغوی نه به تپوسونه لرو. 11 جون باندې د دوی په ورکر کنونشن هم دی د ضلعي هډ کوارټر الپورۍ کې تپوسونه به لرو. حاجي صاحب د وخت راکولو مننه کوو. اولنی سوال مې دا دی که د سینیټر مشتاق صاحب خبر وکړو د هغوی خدمات د چا نه پټ پناه نه دي، کوم کردار چې هغوی ادا کو د دې هغوی سره به سوال غواړي او بل هغوی پاکستان ته واپسي ده د امریکې نه خپل د جمهوریت اسلامي کوم کارکنان چې دي هغوی ته به ستاسو پیغام صحیح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې غوښتم تاسو د نیوز ډیره مننه، شکریا، خوشحاله شي چې زموږ د مظلوم طبقې اواز عوام ته رسوي. څنګه چې تا ووایي چې سینیټر مشتاق صاحب راځي په 11 تاریخ باندې په 13 جون باندې موږ د پاکستان ماین ورکر فدریشن او داسې زه به دا وایم چې د لیبر یونین کولمین چراټ په قیادت کې موږ یو ریلي ویستلو په پبوټیشن کې او په هغې کې موږ دا اعلان کړی و چې کله سینیټر مشتاق صاحب هم پاکستان ته راځي نو زموږ د کولمین ورکر او د جماعت اسلامي قایدین او ملګري رکن او کارکنان دا به موږ په درون تازه سره د سینیټر مشتاق صاحب استقبال کوو. نو هغه په 11 تاریخ باندې راځي نو 6 بجې موږ د هغه دپاره پروګرام یې خللی او تا به کتلي مو په بینر ما لیکلي وو چې پوهېږم چې اور پې د نمرود وجلی نه شم، مکوخه کې د خپل اختیار اوبه راوړم لګیا یم. نو زه وایم چې دا د پاکستان یو سینیټر دی خو زه وایم چې په 4 کونجه دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کړو. ویم هغه ورکرانو ته چې د کولمین سره تعلق لري زما وابستګي د مین مزدورانو سره ده، د مزدورانو نمایندګي مې کړې د خپل وس مطابق. نو زه وایم چې د سینیټر مشتاق صاحب قدرونه هرکلی وکړي او په 6 بجې بلکې په کم 6 بجې ځان پېښور موټروې ته راورسوي او د سینیټر مشتاق صاحب یو درون استقبال وکړي. دا د هغه په موږ باندې حق دی. حاجي صاحب یو بله مهمه پوښتنه، سبا نه بل ورځې تاسو د ضلعي هډ کوارټر الپورۍ کې تاسو یو ورکر کنونشن انعقاد کړی دی، د دې اغراض او مقاصد څه د دې حوالې سره به ویل څه غواړئ؟ نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټولو پارټو والا لګیا دي الیکشن کېږي یا نه کېږي خو لګیا دي خپلې هلې ځلې کوي. نو دغه سلسله کې جماعت اسلامي هم د ورکر کنونشن دغه کړ دی آغاز کړ دی او اولنی شروع یې زمونږ د ضلعې په سطح باندې د الپورۍ نه ده. دا زموږ هغه ورکرانو ته چې څوک د جماعت اسلامي د پالیسۍ سره مینه لري، څوک د جماعت اسلامي نه مطمئن دي، هغه مایوسه کارکنان چې د نورو پارټو نه مایوسه شوي دي، موږ هغو له دعوت ورکوو چې په دې ورکر کنونشن کې موږ سره شرکت وکړي او خپل دغه چې د خپل سوچ چې دی دا موږ سره شریک کړي. حاجي صاحب بله مهمه پوښتنه دا لرو، دا کومه تاسو بل ورځې ورکر کنونشن دی په دې کې به ضلعي قایدینو سره سره د بهر نه نور څوک شرکت کوي؟ دې کې خو زمونږ قیمي صوبه چې ده عبدالواسع صاحب هغه به راځي او زمونږ نائب امیر چې دی د خیبر پښتونخوا شیخ القرآن والحدیث مولانا حنیف الله صاحب به راځي. دا به پکې مهمان خصوصي او دغسې د پی کې 2700 او د پی کې 2600 کینډیډیټ به ومي او ضلعي امیر به دا به چې دی نو د دوی په سربراهي کې به دا ورکر کنونشن کېږي. حاجي صاحب بله پوښتنه دا لرو، که موږ وګورو د هرو پارټو والا خپل سرګرمیان چې کومې دي شروع کړي دي، خو که موږ وګورو جماعت اسلامي کوم سرګرمیان چې دي نو لا سټارټ یې نه دی اخیستی، د دې آغاز به کله نشته شروع کوئ؟ نو زه به دا وایم چې جماعت د خلکو دغه چې کومې دي هغه خو لګیا دي خلک شمولیتونه کوي او په سوشل میډیا باندې چې نن یو ورور شرکت وکړي نو سبا له بیا بل ورور ته ټوپۍ په سر کړي وي دونه خاندان موږ سره شریک شو. جماعت اسلامي خو که الیکشن کېږي او که نه کېږي جماعت اسلامي یو داسې پارټي ده چې زمونږ کمپین چې دی دا خو کالو سر نه بلکې عمر بر چې څو پورې موږ ژوندي یو دا روان دی. که خدمت یې موږ حاضر یو، که طوفان یې موږ حاضر یو، که زلزله یې موږ حاضر یو، که کرونا وه موږ حاضر یو. نو زه چې زموږ کمپین خو کالو سر نه بلکې د پیدایش نه تر مرګه پورې دا خو یو عبادت دی او موږ سیاست د عبادت په نیت کوو او چارواخي کوو موږ له پې الله اجر راکوي. حاجي صاحب بله مهمه پوښتنه دا لرو، که موږ وګورو د ضلع شانګلې بیا په خصوصي توګه تحصیل الپورۍ چې کومو تیر ځل صوبایي حکومت او پاکستان تحریک انصاف حکومتو کوم اعلانات چې کړي کوم دعوې او وعدې چې کړي په هغې باندې پوره نه شو، آینده څه سوچ لرئ؟ آیا جمهوریت اسلامي یا
کوم کاندیډیټ ته ووټ پکار دی چې هغه د علاقې دپاره ثابت شي ترقۍ دپاره؟ نو څنګه چې تا وویې چې څنګه پی ټی ای والا چې کوم روټونو زمونږ د روټونو سره زمونږ د ویلیج کونسل یا زمونږ د ضلعې د روټونو سره داسې بد حال کړ دی لکه زه یم چې داسې بد حال به انډیا هم که چېرته جنګ کولی زمونږ سره به یې نه وکړی څنګه چې دو زمونږ سره په دې دور کې وکړو او څنګه چې د دو دا کارکردګي ده او اعلاناتو وعدې وي هغه څنګه چې هغه دروغ ثابت شي نو دا د جماعت اسلامي کمپین دی که نه چې جماعت اسلامي چې کومه وعده کوي هغه ټیک کوي کومه اعلان چې کوي هغه ټیک کوي او هر هغه کار چې هغه کولی نه شي هغه نه وي او د دروغو الزامات هم په چا نه لګوي دا د کرپشن او دا د غلا ډک خلک چې دا به انشاءالله تعالی دا پرې قوم مسترد کوي او مسترد کړي دي ځکه چې دی ګوره څوک چې 15 کاله حکومت په یو وطنو کې هغه بیا لکه د مغرورانو پټ نه ګرځي هغه بیا په کار داره چې داسې ښکاره وګرځي هغه د قوم سره خدمات وي نو زه وایم که زمونږ دا چهرې د جماعت اسلامي دا چهرې د پی ټی ای والا ته یا د پی ټی ایم والا ته په پیسو میلاویږي نو زه وایم دوی په 10 کروڑ روپۍ مالي چې دا چهره ما بدله کړې او چېرته په ارام مې خوب وکړې زمونږ جماعت اسلامي خو الحمدلله داسې چهره ده چې کوم ځای کې خوب راشي هلته ودرېږي شو او د چا نه هم خوف نه کوو په خپل کارکردګۍ باندې د کارکردګۍ په بنیاد باندې چا نه یېرېږو. حاجي صاحب ستاسو تعلق هم چې د شانګلې سره دی بیا ستاسو لیبر سره کوم مزدورکار طبقه چې د هغوی دپاره تاسو مخکې هم اواز جوت کړلی اوس هم ورته وایي ډېرې منډې تړې تاسو وهلي په شانګله کې کومو صوبایي حکومت او شوکت یوسفزي چې کوم د لیبر دپاره ورکینګ فوکس ګرامر سکول منظور کړی و دغه شانته کې د لیبر اسپتال منظور کړی و نو پکار نه وه چې دا په دې له حتمي شکل ورکړی دا ډېر مهم سوال وکړو شوکت یوسفزي نه فوکس ګرامر سکول منظور کړی دی او نه د دې اهلو د په خپل 4 کاله ټینیور کې یو میټینګ هم د لیبر سره نه دی کړی دا فوکس ګرامر سکول چې دی دا د سرزمین افغاني په کوششونو منظور شوی دی او دا د لیبر کالونۍ دغسې دا څونه فنډ 2 ارب 37 کروڑ روپۍ فنډ منظور شوی دی دا د سرزمین افغاني په کوششونو منظور شوی دی پاکستان مېوه کنفیډریشن منظور کړی دی او دا ساجد حسین توري دا وفاقي اداره ده او ساجد حسین توري د هغې منسټر دی موږ هغه ته درخواستونه ورکړي او د هغې ټول شواهد موږ سره موجود دي د صرف بیس د خلکو د خطا کولو دپاره دا په سوشل میډیا باندې دا وایرل کول که د سره اختیار وی نو د به د سره خو زه وایم چې دونه پورې د سره اختیار نه و لکه دې صوبایي وزیر و او د لیبر منسټر و او دنه د خلکو ډېر لوی توقعات وو موږ دا ویم چې که په دې وخت کې د لیبر مسالې حل نه شي نو زه یم ناممکنه ده چې دا بیا حل شي نو په دغه وخت کې په دې خپل ټینیور کې چې څونه دی وزیر لیبر پات شوی دی نو ده ته دا هم پته نه وه چې دا د کولي مزدوران زما په زمره کې راځي او که نه او دا کار ده نه دی کړی. حاجي صاحب که تاسو هم که چېرې الله مقرره کړه تاسو له یا په صوبه کې یا په مرکز کې ستاسو د جمهوریت اسلامي الله پاک موقع ورکړه ستاسو اولین ترجیحات به د مزدور لپاره صحیح نو که چېرته جماعت اسلامي په دې ملک کې برصد اقتدار راغی او قوم په اعتماد وکړو او اسټابلیشمنٹ غیر جانبداره پاس شو نو زه دا زما دا جوخ یقین دی چې جماعت اسلامي به دا ځل په ټول وطن کې اقتدار کې راځي او که چېرته جماعت اسلامي په اقتدار کې راغله نو کم از کم د ضلع شانګلې او د بلکې د ملکنډ ډویژن ټول تعلق چې دا د ورکر د کول مین سره دی او په کول مین په دې ټولو ستوندو باندې هغه خلک پوهېږي چا چې په دې کې کار کړی نو الحمدلله زموږ تعلق د مزدور طبقې سره دی او زه د 12 کالونو مزدورۍ ته تللی یم او تر دې وخته پورې اوس هم مزدور یم او په دې خبره فخر هم کوم خو زه دا وایم چې جماعت اسلامي حکومت راغلی ځکه دی چې جماعت اسلامي صرف بینرې قله لګول دي فکسونه لګول دي ځای په ځای نو خلک دونه خوفزده شوي دی چې دا دویم ځل دی چې هغه د بوټ نه بوټونه کوزېږي او د چې کیسر د چوک نه هغه کوزېږي حالانکې هغه صرف قوم ته او په هغې کې مونږ لیکلي چې خادم مزدور نور الله یوسفزی نو زه د مزدور خادم یم او زما دا جو امید دی او که چېرته زموږ حکومت راغی نو کم ډنډې یا کمې خنډې چې دې شوکت یوسفزي د مزدوران له جوړې کړي دي د مزدور له مراعات ورکول خلاصه کوي دا مزدور ملزم ګرځول دی مین منیجر ملزم ګرځول دی د مین میټ ملزم ګرځول دی په قانون کې هغه قانون سازي کړ ده چې زه یم چې راروان وخت د مزدورانو حکومت رانشي نو زه یم دا به د مزدورانو ډېر لوی بدقسمتي